على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. معزز علماء کرام او د دې الو په دین مینو مسلمانانو انتهایی د خوشاله مقدا چستاسو دی جامع مسجد کې د الله رب العزت کتاب په ترجمه او تفسیر سره زمونږ محترم مولانا انوار الاسلام صاحب اغي دې توخ فارغ کړو. محترم مسلمانانو دا ورکوټ عمل نه دی د الله رب العزت کتاب ته ناس تو کی چې دا قرآن کریم حقیقت کې انقلابی کتاب دی او بیا پدې انسان پوښي چې دا حقیقت دی چې اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی. خو چې سړی ورته ناس نی نو بس دون قدرې پزړه کې د قرآن احترامي چې دا د برکت کتاب دی جی دا د دم کتاب دی دا د ختم کتاب دی مړو تبا ثوابونه بخو تعویذ بته لیکو ساختونه بته نه کو. محترم مسلمانانو قرآن کریم دا خو یو زبردست بدلون راولی په معاشره کې او دا هغه بدلون نمونه تاسو ته قرآن کې ذکر شوی دی. تاسو خو ټول قرآن واورید او تاسو ته پته شته زمونږ د ضلع مردان په علماء کرامو کې د مولانا انوار الاسلام سے بھی یو امتیازی حیثیت دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ تاسو په دې باب کې انتہائی خوش قسمت ہے. محترم مسلمانانو اغیت الله بیا فصاحتم ورکړي بلاغتم ولا ورکړي دي اغیت الله علم ورکړي دي پوه ورته الله نصیب کړي دا او بیا دا مجاهده او دا کوشش او روجه په خلا دا وسار داسې به بلا خلکو بلا بوجه د خوب د کی کړي او مولانا صاحب لګیاو قران بیان او سار مانځه پسې خدام د الله ورکړه دغه ډیر خلک غواړي ډیر خلک د جمعات په خوا کی نورو علاقو کې دلته خو بداسي نه چې ورسره په گاوند کې په جمعات کې عالم او شیخ لګیا دی د الله کتاب بیانې او غخړړي کی خوبونه کوي الله توفیق نور کوي. وای ای سعادت بزور بازو نیست. محترم مسلمانانو قرآن کریم څنګه بدلون راولي مونږ او تاسو خنن خوشاله یو د الو مسلمانان ما ته مخصوصيږي چې خوشاله دي کنه خپه ما وی تاسو بخپه چې درس ختم شوز بس کوو ها خدي جزاك الله. یعنی په دې قران ویلو خوشاله یو په دې چټه او په کې خپه یو کنه ادا سه بوایو. حقیقت دا دی دا قران اولستی شو دا د خوشاله خبره ده او سړی په دې ختم لک خپکیږي
ځکه دا دونه درس دا ډیر درس دا روجه پخلی ناستا دا درس دی ماحول مجلس پر سړی خفای لکه سړی په حج او عمره کولو د خانه کعبه په دیدار او په زیارت خپای که خوشاله او چې راضی خپای که خوشاله نو دا دواړه خوشاله او خپکان دا دواړه پکې راجمي نو دارنګ د قران کریم دی درسونو کې هم دا خوشاله او دا خپکان دا دواړه راجمي او محترمو تاسو خوشاله مولانا صاحب ته مې وکړه قسم په الله دې مخه داسې پړک وو مې رب ته ول دنیا آخرت کې داسې خوشاله نصیب کی محترمو خدا کو دا نه چې ختم وشو او الله مبارک شو کی سلاړه ګواټو ته مونږ تلاړو پراټو ته داسې بنیو ځان سره به احتساب کو دی قران کریم کې دوو سورتونو کې تاسو تمختا دا خبر راغلی وا چې وګوره پیریان راغلی نو غیم د الله کتاب اوریدلی وا بیا هغه پیریان چې قران وورید واپس قومونو ته تللی دي د هغه پیریانو رویه سوا دا مونږ ته الله قران کې دې د پاره اوري چې ګوري پیریان هغه تاسو نه اعلان شي چرتا هغه پیریانو قران ووریدا او د الف نه د الحمدنا والناس پوری نو اوریدلې خلص اتمنټ قران به اوریدلی کنا اغي وی ان سمعنا قرانا عجبا ناشنا کتاب مو اوریدا دا ناشنا وته پدی وجه وی چې په عالم کې په دنیا کې یوازې د الله بندگی نو محترمو په عالم کې وګورا په عربو کې پسونو بوتان خلق ځان له جوړ کړی و چرته لات نو چرته منات نو چرته غزا نو چرته حبل نو چرته بل او بل دیخوا محترمو د اری قبیله ځان ته خدایان دارنګي په ایران کې خلق ځان له لوی لوی آتش کدی جوړې کړي وي په هندوستان کې 33 کروڑ بوتان خلکو جوړ کړي وو دا د جدا جدا اجتونو د پاره د تبه د پاره جدا خوده د ټوخي د پاره جدا نو د سرخوږي د پاره جدا نو د خپو د دردونو د پاره جدا نو د بچو د پاره جدا د ودونو د رشتو د پاره جدا د ار مسلې د پاره جدا جدا خوده جدا جدا بوت خلکو جوړ کړي وو قرآن کریم راغے دی وی ار مصیبت کے ار مشکلاتو کے ار پریشانو کے یو اللہ نو یو اللہ نو یو اللہ قرآن سوئے یو اللہ نو یو اللہ نو یو اللہ پیریان وی دا خو دیر خبر دا عجیبا لکه یو اللہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوتنا خلق تعجب نکو اجعل الالهه اله واحده دا د قران مسائل دی او تاسو په دې عادت یې دلته زمونږه محترم مشر شیخ سبحان الله صاحب رحمت الله علیه مهنت کړي وو او الله ته صحیح جانشین نصیب کړي دي هغه مشن په مخ کې بوزي تاسو وګونه دي خبرو سره آشنا دي دا واړه واړه بچي دا نوجوانان تاسو وګونه د دې مسائل سره آشنا دي دا مسائل لګدا سي بار علاقو کې بیان کې چې الته چا قران نه دی بیان کړي ټول عمر بس دا غي زین کې دای چې دا ابو جهل دا ابو لهب او بس بوت به خدای وی جوړنو نو چې دا مسائل دا غي په وګو موري کنه وی دا پاگلان مولیان دی خواه دا لیونی دی لکا دا خو باغی بوتانو تا خدایان وینو زکا مشرکانو نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعوت بارکم اغي ویلو اجعل الالهه اله واحدا لا ولی تعجب کو وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب
دی ناشنا وګڼلا دی ته پیغمبر راغی نو کافرانو ویلا هاذا ساحر دا غټ جادوګر دی کذاب او غټ دروغجن دی نور آیتونو کې راځي دی وی دا لیونی دی ور پیغمبر ته لیونی وی سی کولا او ګوره عجیبه ده دی د پیغمبر نه نور معجزې طلب کولې مونږ بستا خبره الاغه اومنو چې ته مونږ ته سدنه مونږ غواړو دا صفا مروه دا ډیره کې د سروکا په مکه کې مونږ ته نیرونو تنظیم راته وکا الیکه دار چا خپل کارینو مونږ بہت په مولانا صاحب باندې ځان له نیرونو نالې جوړول کا یو خبره ده کنه دی پیغمبر ته مونږ ته دارنګه دا کارونه راته وکا مونږ بستا خبره اومنو الیکه دا تاسو چې د بوتانو عبادت کوي لات او منات ته سجدي کوي دا په کم بیس کوي تاسو داینه معجزه غوښته ده اغه د خپل کرامت کار کړي دا قران کې چې الله فرمایي چې په دې باندې ما انزل الله بها من سلطان په دې باندې اس دلیل نشتا د بوتانو عبادتونه کوله بغیر د مطالبه د اغینا او چې پیغمبر چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشجع الناس هغه پیغمبر علیہ السلام هغه قل الناس په تمام دنیا کې په انسانانو پیریانو کې د ارچا نزیات عقل مند ګور هغه ته وی د لیونی دی یاره پیغمبر الګه چې یو عام تن ته لیونی ویلی وی نو بیا بم خوا نو تاسو لیونی چاته وی چې په تمام کائنات کې د ټولو نه د پټول مخلوق کې او خيار ترين انسان دی خو زدا د بعض خلکو اصولي وای څوک چې موحد شي لیونی بیا ورتوای څنګه وای جواب راکوي کنه روجه مو روجه خو نه ده اباز وینه روجه مو نه ده وای څوک چې موحد شي لیونی بیا ورتوای او زمونږ د کلی خلک پنځپيري بیا ورتوای الله اکبر کبیره نو محترم مسلمانانو دا قرآن کریم دا وګورا بیانې دو دیوی دا لیونی دی دا جادوگر دی ناشنے گنلو اے محترمو دا خو نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کړو چې اے محبوبا ته خلق توایا چې الله احد سورۃ الاخلاص پدی صورت کې د الله رب العزت 15 صفات بیانېږي سو صفات الله بیانېږي سپکی کې ذکر کړي پدی سورۃ الاخلاص کې د سلويختو باطل فرقو تردید شوی ښا د سلويختو ډلو قرآن کې هډیر علوم دي کنه کومه قرآن ترازونه بعضی خلکو پدی کیسو یې راړولې کیسې پیژنې کنه د ځان سې کیسې او سخوبونه بزرگ ته بزرگ په خوب کې راغی بزرگ په هوا باندې والوتو او بزرگ چې کم دینو هغه مړ شه او بیا بل بزرگ په خوب کې ولیته او ورته وی چې زما په جنازه کې سونه خلک شریک شوي کنه دا ټول جنتیان شوي دي هغه زمون خلک وته سبحان الله دا څه زناور وطن استیاره دا زمون د باز عوامو نو سخت ګیلو شي په ار ټکی باندې سبحان الله اغه نورم چې کم دینو سور کی شيخه او تبل خوب شروع کی او تاسو بدانی اوریدلی چې یو بوډه مړ شو نو د شپې هغه پسې کپنچور راغی دلته وړي کیسې نه بیانېږي کنه دا د الله شکر ادا کوي کپنچور د شپې راغی د بکپنونه پټوله چې څنګه د قبر نه تبه مبیرا کولاو کې کنه نو بوډه پیرا پاسې ده تو سکه لکا وستانه دا کپن لرکوم او تو دا خو ډیر عجیب ده زه خو حیران ما چې یو جنتی د بل جنتی نه غلا څنګه کوي هغه زه خو جنتی نه ما زه خو د زمانه غډ ډاکوي ما کپنچور ما وې نه کنه ته نه خبر زما په جنازه کې ته شریک شوی کنه و یو زه خو هر جنازه کې شریکیږم قبر معلوموم بیا وې زما په جنازه کې چې څوک شریک شوی دي دا ټول جنتیان دي سبحان الله
اوس سمو خیال دی محترمو دی خزی ته وحی وشوا چې ټول جنتیان دي یو خبره ده کنه ارسبانی سبحان الله او بل خبره چې دا غل د شپې 3 بجې ورغلی او دا بوډې په سره د کپن را پاسېدلی نو سمو خیال دی او 10 په بیا تازه کړی کنه چې د شپې 3 بجې دي او د قبرستان ته تلې او داسې یو بوډۍ په باندې سپینو کپن کې را پاسېدلی دی بالته ایثار شوي بیا دا کیسې یاره بیانېږي د ډېرو خلکو وسره هغه ډېر مینه محبت پیدا شوي نو دلته الله رب العزت نبی علیہ السلام ته وی خلکو ته یو پیغام ورکا دا سورۃ الاخلاص پدې کې محترمو د ایتیست ردم دی دهریه چې کوم خلق د الله د ذات نه منکر دي دی دور کې مداسه خلق شته زمون په کالجز او یونیورسيټیز کې مداسه خلق شته مونږ به مخکې د خپل علماو نه خپشو چې تاسو صلاحیتونه په سکول کالج کې ادا ضایع شو هو سوایو نه د دې علماو د دې صحیح العقیده خلقو وجود په دغه تعلیمي ادارو کې لازمي دی ګوره مونږ به مخکې د علماو ته داسې د سکول کالج کې مونږ دا ماستر دی مړه خدا ماستران ډیر کار کوي په سکول کالج کې محترمو په یونیورسيټي کې په یونیورسيټیز کې د سکالرز د اسلامیک سکالرز دا اشد ضرورت دی ګوره ځکه دا یونیورسيټي خو د بل ځای نه زمونږ د ملک یونیورسيټي دي نو زمونږ یونیورسيټي نه دی یاره دا یونیورسيټي هم زمونږه دا سکولونه هم زمونږه دا کالجونه هم زمونږه نن په دې معاشره کې د غیر خلکو د اشارو د وجنه زمونږه مذهبي طبقه او زمونږه د سکول کالج او د یونیورسيټي په دې میز کې یو لوی سپیس پیدا شوی دی ښا نو بل ډیر دیندار خلک نو یونیورسيټي والا بالکل د اسلام نه بار کوي نو بیال ته په یونیورسيټي کې بعضي سټوډنټس یا بعضي ټیچرز دي نو ای علماء ته سپک ګوري نه دغه یونیورسيټي والا زمونږ بچی دي زمونږ رونه دي محترم مسلمانانو خود دغل ته مونږ بیا یو ګیله لرو کله کله مونږ یونیورسيټي ته سټوډنټ اولېګل ماشوم اولېګلو دلته نه مسلمان اولېګلو ال تورته ذهن سازي وشوا د عالم نه متنفره د معجزات نه منکر د آخرت بارکه په تشکیک کې مبتلا چې روزي نو یو لوی ملحد او دهری روزي نو پدې خپيو او دا زمون خپل کمیم دی ولې دغه ادارو ته مونږ توجه نه ورکوه نو محترمو په سورۃ الاخلاص کې د دک دهریه ردم دی دهریه العیاذ بالله اغي الله نه مني اغي وی دا نظام په خپل چلیږي دا نظام په خپل چلیږي یو ماشومو مسلمانو تربیت به کېدا په سکول کې چې کم ټیچرو نو د بد شامت هغه دهریو هغه الله نه منلو اما شومانو ته به زین سازیم کوله ها ډیر مهنت کوي او د دقه دهریت اٹیک دا زمون په دوه قسمه سبجیکټونو ول ډیر زیاتی یو د انګلیش سبجیکټ چې کوم سټوډنټ وای کنه بل د پښتو دلته دا ډیر عمل کوي دهریت نه دی دا په دې دوه ادارو کې په دې دوه شعبو کې ډیر زیات غټ کار کوي تاسو ګورئ نه زمونږ د پښتو ډیر شاعران داسې شته د قرآن نه لري مولا پسې خندني مولا پسې ډرامې که مولوي صاحب د قرآن نه د جنت تذکره کوي دی به خندا کوي دی وی مولا جانا او مولا تاسو کلی نه دی او مولا تالی دلی نه دی او مولا پسې خبره د جنت حورو پسې خبره دا دک د پښتو بعض شاعران بعضی خو پکې حق لک موحدین مسلمانان شاعران هم شتا خو دې زمانه کې ډیر خلک د دک دهریت نه متاثر شي محترمو نو هغه استاد به ذهن سازی کولا وګوره دا پکې په نظر راځي نو داشتا وګوره دا پیلر په نظر راځي نو داشتا دا ډورز په نظر راځي نو داشتا دا وینټیلیټر په نظر راځي نو داشتا بیا به ته بچو تاسو ته الله په نظر راځي یبو ته نجی نو یلام نشتا کوي خو په نظر براغلی وکنه الکه د دنیا پسترګو کې دونه طاقت شتا د دنیا په نظر کې دونه طاقت شتا هغه خو یو دا بلب دې ته 2 منټه مخ نشي کتینو
بیا چې لږ تیز لیټي چې ماسوتن را روانه او غاډي د لغه تیز لایټ درکې بیا دې نظر لګي نو ته به الله سه ووینې هغه ماشوم چې وکړه دغه ډېر تربیت شوی هغه ورپاسېدو فورا جواب شروع کو وایي ملګرو دې سر چې څنګه خبره وکړه که نه دې سر چې څنګه خبره وکړه چې کوم څیز په نظر راځي نو هغه شته او چې کوم څیز په نظر راځي نو هغه نو تاسو له دې استاد دا مازغه په نظر راځي اولو ته نه جی وې د مازغم نشته سړی یخ پاتې شو اورې کنه بل راستا دک استاد وړو ته هوم ورک ورکړی و یو ماشوم راغی اغله سینری اواله کړی وي ډیر مزیدار سینریز جوړ ک د اسمان او د ونو او د غرونو د دریابونو کله سینری جوړی کړی دي دا چې ټیچر ورته وای چې ته ډیر کم عمره بچي دا د لخور جوړ کړي کرور ک پلار ک مور ک چته سینیر کس دل جوړ کړي او ته وای نه سر دا دی کې پخپله اټومیټیکلی جوړی شوی دي د استادو د ماشوم جګړه شو الله اکبر کبیره دی ماشوم ته نه بار بار دا خبره استوي نه دا تعالی خامخا چا جوړ کړي هغه وی نه سر دا پکې پخپله چې سو پیری پیدا وي دا تعالی بل چا جوړ کړي او طویل ک سر دا پکې پخپله نشي جوړې دي وي څنګه پکې پخپله جوړ شي نو یې سره یو خبره کومه چې دا په پین پکاپه کې دا پخپله نشي جوړې دي په دې ریل کې دا دون الوی بلند بالا اسمان دا دون الوی د غرونو سلسله د دریابونو سلسله دا نباتات جمادات دا پخپله جوړ شوی سړی بالکل داسې کېله شو کنه چې بیا چل نه ورتلو نن خو زموږ نوجوانان قرآن ته نه کینی نو چاته جواب هم نشي ورکولی دا یاد وساتئ قرآن سره خپل تعلق دا ښه مضبوط کې د چا په لمسو کې مرازه محترمو نو سورة الاخلاص کې الله هو الله آغا الله یعنی الله موجود دی نو بعضی خلکو الله منا خود الله صفات نه منا دی کې د الله صفات هم بیان شوی دي د هغه پر کورت دی پکې چې چا د الله صفات نه منا پدې کې د هغه چاره دم دی د الله صفات منا خدا الله بعضی صفات مخلوق تور کولا دلته وینا الله په خپل صفاتو کې یکتا دی دل ته په هغه چا مرد دی الله منا د الله صفات منا خو هغه وی یهودیانو وی عزیر علیہ السلام ابن الله عیسایانو وی عزیر علیہ السلام ابن الله او عیسایانو وی عیسی ابن الله دلته پیرادو کو چې لم یلد ولم یولد بعضی داسې خلکو عقید الله سره شریکان او برخدار ګرځولی و دلته وی د الله سره هیڅوک شریک نشتا ځکه په دنیا کې په مخلوق کې درې قسمه شرکای یو بالا شریک یو ادنا شریک یو مساوی شریک دو کسان دي یو بزنس کوي کاروبار کوي د یو سرمایه 2 لاکھ دا او د دې بل سرمایه 1 لاکھ دا د دې 1 لاکھونه د 2 لاکھ والا چې دی دا د شریک دی پارټنر دی خو بالا دی دا 2 لاکھ والا بالا دی کنه د 1 لاکھ روپے سرمایه دا د سره پارټنر هغه 10,000 20,000 50,000 د سرمایه وسره ټچ کړی دا نو دا شریک او دا پارټنر داغه نسری ادنا دی بیا یو پارټنر دی 1 لاکھ روپے داغه سرمایه د بل دوست او مرګریا داغم 1 لاکھ بالکل سیم ټو سیم 50-50 برابر په برابر دا درې قسمه شریکان دي کې بل قسمه چدشتا دلته الله ویا چې زه هغه ذات ما چې نه مور پلار شتا یعنی بالا شریک نشتا مور پلار اوچتی کنه بالا شریک نشتا اولادی نشتا ادنا شریک نشتا برابر شریک نشتا دا درې قسمه شریکانو د الله رب العزت یو قسمه شریک نشتا احد دی الصمد د صمد معنی دا چې ټول خلق هغه ته محتاج او هغه ذات اچا ته محتاج نه دی یسأله من فی السماوات والارض اسمانونو والا زمکو والا د هغه نه سوال کوي
اولاد نشتا مور پلاری نشتا سو کې برابر نشتا دی صورت تا سورۃ الاخلاص وی پدې کې دا اخلاص والا مسله ذکر شوی دا اور دې مخ کې سره ډیر ربطونه دي هغه ډیر وخت علی محترمو نن خو مونږ او تاسو دعا د پار راغلیو اخر کې دا دو سورتونه ذکر کړه دا ولی دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دې اولي اخر کې ذکر کړه نور سورتونه به ذکر کړیو ډېرې وجې دي خو یو خیسته وجه هغه ذهن نشین کې کوم خلق چې دا قرآن وی او قرآن تکینی نو یو دل قرآن د ایمان آثار سیوا کوي دا د قرآن اثر دی اذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا قرآن سره سکیږي د ایمان آثار سیوا کیږي محترمو تبوي چې ته قرآن تکینه کنا تبوي مال د ایمان ډراپونه راخیږي خا د ایمان کیفیت سیوا کیږي یارا نپلو کې توجه الله اکبر کبیره محترم مسلمانانو دیغه تهجد تا توجه توبه تا رجوع ال الله الیک پر دې حق را سره دا به ورکول غواړي حرام خوري می کولا د دین توبه بے حیايي می کولا د دین توبه اخرت را روان دي دا داسې خبرې دي چې دا انسان جوړي د قران کریم د ذکر سره یو پیدا سکیږي حاجی تاسو پریشان ہو جره یار د ایمان آثار و سره سیوا کیږي او محترمو دویمه پیدا و سره دا کیږي د قران ته پناست سره ستاب علم کې اضافه راځي تا ته به علمونه حاصلېږي یار ځکه قران کریم کې ډیر علمونه دي ښا علم نفسیات قران کریم ټچ کړي دي دارنګي د قران کریم محترم مسلمانانو پلکیات ټچ کړي دي ارضیات ټچ کړي دي عمرانیات ټچ کړي دي اجزان د بیانې بلا وخت په لګي په قران کریم کې چې دې ته ناس ته کې تا ته علمونه حاصلېږي تا ته پته نه و د یوسف علی السلام د تفصیلاتو قران ته کې ناشته تا ته هغه علم راغی تعالی د موسی علی السلام پته نه و قران ته کې ناشته علم درته حاصل شو تا توحید نه پیژند تا رسالت نه پیژندو تا معاد نه پیژندو تا انفاق نه پیژندو تا جهاد نه پیژند قران ته کې ناشته تا ته قران اخلاق در اخود تا ته قران معاشره در اخود تا ته قران وی بالوالدین احسانا د مور پلار سره احسان د توخو د قران کریم تعالی د اولاد حقوق ذکر کا قران کریم تا ته انسانی حقوق ذکر کا او بیا سورته نساء کې د یورپ والتا د مغرب والته په مخ سپېړې ورکه ای د اسلام خلاف پروپاګاندا کوي چې په اسلام کې د زنانو حقوق نشتا دلته سورته النساء راوړو د زنانو حقوق خو هایلایټ کا اغیله په مخ سپېړې ورکه دا علمونه تا ته راځد شو نو قرآن سره دویمه پیدا سکیږي علمونه حاصلېږي یو ایمانی آثار بل علمونه د دې دواړو دشمنان ډیر زیات دي لکه د علم دشمنم ډیر زیات دي او د ایمان دشمنانم سیوا دي نو دا دو سورتونه د دشمنانو نه د حفاظت د پاره الله اخر کې ذکر ک سبحان الله پدې مو سبحان الله او نوې د بوډۍ په قسم سبحان الله ویلي د بوډۍ په کیسه مو سبحان الله وی دا وګوره سونه الکه د علم دشمنان ډیر دي سا د علم او د کیسو کتارو والا نه د اصل ایمان والا دشمنان ډیر زیات دي نو د اخیری سورتونه ذکر کا د دشمنانو نه د حفاظت د پاره د سیفټی د پاره او د دې دوه سورتونو مبارک راضی محترمو امام بخاری حدیث ذکر کړي امام مسلم هم ذکر کړي دي مسند احمد هم ذکر کړي دي الله اکبر کبیره مختصر د لداویم چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام جادو شوی وو څنګه او په پیغمبر جادو کېدل او کته وی چې جادو دا خو ما فوق الاسباب نو دا خو تخپل وی چې ما فوق الاسباب زمانه تاسو کې جادو ما تحت الاسباب دی د دې اسباب پټ اسبابي د جادو نو بعض خلک راولګي دا بیخي د سره د جادو نه انکار وکړو نو بعض خلک راولګي نه چې جادو شتا خو اثر نشتا
بعض خلک راولګېده چې اثر هم شته خو په پیغمبر جادو نه دی شوی جی دغه پیغمبر سره سکار نی دغه دلته یو پټ چلی زمونږ دا نوې نسل ځان سره اغستل غواړي ځان سره د الحاد په لار رواني ځان سره د انکار حدیث په لار رواني چې الکه په پیغمبر علی السلام جادو شو کنه نو بیا چې پیغمبر ته وحی کېدا نو خو به ګډ وډو جادو به شوی وو نو بیا خو د وحی نه اعتماد پاسې دو په پکه لار کې نه مړه د خپل مفروضی جوړه په پیغمبر علی السلام د سحر اثرم شوی دی د پیغمبر په دینی ټیم ټیبل کې په معمولاتو کې د وحی په بیان کې د وحی په نزول کې اس قسم خلل نه دی واقع شوی خبره مو خیال ترانه لا اله کسنګ چې په نبی رسول الله تبر راغلی دا نو بیماری دا وکنا نو بیا داسي وای کنه کله کله دا تبم سیوا کیږي پای کې هم سړی پزان نه پويږي نو که دغه وخت کې وحی راغلی نو بیا پیغمبر تبم نه مانی نبی علیہ السلام باندې بیماری راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله مستمخ کې شوی دی ور په مس کې پیر راغلی رکعاتونو کې دا خو انسان دی نو محترم مسلمانانو نو داسې خلک راولګېده چونکه په صحیح بخاری کې په دې باب کې ګڼ احادیث دي او اے نوجوانانو تاسو تویما دا علماء کرام ناز دي که زه په غلطم زما اصلاح کې مونږ امام بخاری پیغمبر نه ګڼو معصوم نه ګڼو خو داغه په کتابونو کې یو کتاب دی دا غینوم دی صحیح البخاری سنوم دی او د دې امت اجماع پدې شوی دا د هر دور سیوا د بازي کوتاو بوتاو بوساونا دا غي په دې اجماع شوی دا چې د سند په حیثیت سره د سند په اعتبار سره د قران کریم نرستو په تمام کتابونو کې اصح الکتب دا صحیح بخاری دی خبره مو خیال تراله کله چې تا ته دا خبره معلومه شو چې دا حدیث په صحیح بخاری کې دی دا غي د ضعف او داغي د کمزوروالی او د سنت چان بین تمکوا بس ترګي پټوا چې رواه البخاری او حقیقت کې صحیح بخاری کی دا روایت به صحیح خبره مزین واغسته محترمو ان نور کتابونو ابو داود او ابن ماجه نور کتابونو کې چې روایت راشي نو کنفرمیشن پکار دی صحیح بخاری محترم مسلمانانو نو چونکه د دې جادو بارکی چې موږ صحیح بخاری وګورو کنه پای کې واقعیا ذکر شوی طب النبیو په دې سړی خو جادو شوی دی پیغمبر د جادو اثر سونه په پیغمبر دا ما حدیثو کې راغلی نو که هغه عمر اثر ته اومني چې نبی رسول الله بوي چې زه بیبيانو خواته ورغلم نبو ورغلی وې زه ورغلم بس دونه او بدن لږ خوږېده داسې بدن باندې بوجو نور خو پوهېده نبی علیہ السلام لاستی ملائک راله یو پرشته بلی تویا طب النبیو یو روایت کې راځي مدبوبنا یو کې راځي سحر النبیو دا ټول صحیح بخاری الفاظ دي نو بعضی راولګېده هغه امام بخاری د گریوان نه ونیو چې نه دا پیغمبر د جادو حدیث ذکر کړی دی د کې هشام راوی دی او پلان کې دی راشه کراس پیرا کاګه په صحیح بخاری نو چې کله په صحیح بخاری د کراس راخ کړو نو بیا دا دیخوا کتب حدیث خو بدتا هغه مولی او گازر او کدو کریلم نخکاری حدیث دمین نه کیسه ختم شو خبره مو سمجھ تراله محترم کنا دا فتنه ډېر زیات په زور دا پخوانه وی د پرویز فتنه وا د سر سید احمد خان فتنه وا د تمنا عمادی فتنه وا دارنګ په مصر کې دا فتنه وا په ترکی کې دا فتنه وا بیا دې ته منظم انداز کې پرویز دې کې تحریرات او سره ډیر زیات غټ کار وکړو خو چې کم صاحب کتاب خلق بو اغیب په اغیب باندې پویدا بیا ډیر عوام الناس او نوجوانان اغي خو هغه کتنه داغي علمی انداز کې جوابونه مشوي خو بیا په دې زمانه کې د سوشل میډیا دور پدې کې ډېر خلکو هغه د پرویز خبره هغه په بیانونو کې تقریرونو کې شروع کې ډېر نوجوانان غریبانان الله اکبر د منبر محراب د علماو نه متنفره ډېر عوام الناس خاص کر دا زمون نوې نوجوانان رونه اغي راشي نو خپل علماو پسې خبره کله د معراج واقعیا پسې خبره
کله یو څه پسې کله بل څه پسې غریبانان گمراه شي بیا دا یاد ساته محترمو نو دا ملائک رااله وي په دې سړی خو جادو شوی دی دا چا کړی دی د لبید بن عاصم لونو کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره اوریدي کوټه ته ورغی دا سلګ مسکیو عائشہ رضی الله عنها ته وی اشنا ګل نن خو ډیر چروت کیدا ولي وی غزما چې بدن خوګېدو را خوګېدو کنه نو وجه معلومه شو دا ربن يهوديانو جادو کړي ها ربن يهوديانو جادو کړي به صحابه ولېګل د نبی اسلام د سر ویختو د منګز نه توکړي وو زروان می کوي او دای په ویخ کېغه حق کړي وو اجي صحابه او ته غوبې داسې د نکري ځغون تکړه نو دا سورتونه نازل شوي دي دا جادو د پاره بهترین علاجم دی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق هو یا اے نبی علیہ السلام پناه غواړم برب الفلق پر رب د سبا اے محترم یو خبره تو کما کنه چاته خو وای نه بیرته نه وایم وایو بخل کو ته د دین خبره وسکو بعض وینا وایو بینا نه وایو بخل کو ته نبی علیہ السلام فرمای دا 3 سورتونه نه دي دا سار او ماخام درې پیری لستل د دې لستو سره به د اکسیډنټ نه د مار نه د لړم نه د مچو نه د بلا مصیبتونو نه په امن کې هم ول اوسګاری ګونه کنه ابل چې په سوشل میډیا د فیسبوک مولیان راته وي چې په دم په دې په ویلو سکے او په دعا سکے او په دې سکے او په دې سکے الکا پیغمبر تعالی قل دا وایا او سوای چې اعوذ برب الفلق من شر ما خلق د ار شر نه پناه غواړم الله وی دا وایا او ته وینې د دې ضرورت دی الله اکبر کبیره اے نوجوانانو جوړې د لغړم یا به یا بنیو د فیسبوک د مولیانو باندې اعتماد مکوي ښا د سوشل میډیا په خلکو دا خلکو پیدا کړی دي نن سبا اغي دا پلیټ فارم استعمالي د نوې نسل دا تاسو ګورئ نه د مولانا سے بسونه د جړه خبرې د پریاد او د دعاګانو د صحیح کې دی دا غینه به یو ټولي دنیا ته نی وایرل شوی او کدی دې کې یو بغته وښته کنه ما خام پورې بغونډي دنیا کې غوایرل شوی تاسو ګورئ نه اره غلطه خبره ګورئ چې دا کم شنو ډیر زیات وایرل کنه نو دلته استاد سره کې نه به دا خبرې کی پته پکې لګوا چرته کله کله په ګوړه کې زهري نه درکړي لکه اگر د روجي نمخ کې د مونږ در شروع یو نوجوان درس کې چیټ راولېګو ما ته ویجی دا معجزه دا خو عقلی لحاظ سره دا معجزه د معراج دا خو عقلی لحاظ سره ناممکن ده څنګه په لګي سکه د مکینا نبی علیہ السلام لاړو بیت المقدس ته بیا یو اړمبه اسمان او دویمو دریمو التا نو ته نه عقلی لحاظ سره دا ناممکن نه ده کله چې تا دا اومنله چې الله په هر څه قدرت والدي یو انساني دماغ یو انساني برین یو سیز ایجاد کو ته دیږي کې په لیفت کې کېناسته بٹن دی والا 50م چت رسي رسي کنه رسي دا خو مخ کې د مشرانو توای یا چې څوک په لیفت نه لیدلی هغه 50م چت بسنګ پسې کڼ کې ورسي نو چې یو انساني دماغ دونه کولی شي او دا دماغ خالقم الله دی نو آیا الله په دې قادر نه دی چې خپل کې بوزيو او اے محترمو دا راته وای د دې الونا تا دلته یو غټ تار بوتلو د دې ځنه دی بوتلو د کراچۍ نه دی په مور واړولو دوبه تر د بجلی غټ تار بوتلو دلته یې سوچ ورک دا بجلی پسونه وخت کې رسیلته ها نو بوراق د برق نه دی د بجلی سورلې وا پیغمبر په کې ناستو نو اوس پکې مشکل رااله مخه تا دا خلق په تشکیک کې چې محترم مسلمانانو حجی نو څه خبره وا دا 3 سورتونه ګوره چې کوم تاسو ته هوم ورک یې غنه یادوي او بوراک مو خوخ دی دا 3 سورتونه سار او ماخام پابندې سره لستل تبه د مصیبتونو نه په امن کې یو خبره شو دویمه خبره دا 3 سورتونه دغه 2 وختونو نه علاوه ماسختن د کېدو نه مخکې مستقل مسنون ملخه خو زموږ نوجوانان اوس نوجوانان نه خپکیږي بنوس د سپینګری مو او صرف الکان نه
جینکې مو او صرف جینکې نه و دا میندې مو سره دا ټول پکې ناولي یوسه او یوازې عوام نه پکې مونږ مولیان مو مونږ دې ته نوزګاریږو ماستان اپډیټ څه اپډیټ دي خبرونه څه دي نوې پروګرام څه نوې کلیپ خو نه دی وایرل شوی دا به ګورو نو کله پکې بیان نو کله به بیان سره خوا کې دی خوا بل سیو روجه به دله غار کوي هغه به وګوري نو دی به لګیایي چې بالکل بیټري شټ ډاون شي که نه نو موبایل به کیدي نو د ذکر اسکار وکړه نو چې سار را پاسي خبیث النفس کسلان لیزی ټوله رز او نه چې دی ماسخوتن وده شه په مسنون اعمالو سره دی به سار ښه چست را پاسي او بلا محترمو د چې ماسخوتن سملاستو د جمع منځ ادا که ساری د جمع سره منځ ادا که حدیث کې راځي فکأنما قام کل اللیل گویا چې د ټوله شپه قیام وکړو او زمون پیغمبر مونږ ته وی د وخت ود کېږي ماسخوتن د وخت ود کېدل نو اے محترمو درخواست د تکو چې ماسخوتن موس پسې یو دینی معمولات دینی مطالعه دا غینه علاوه نورې ګپې شپې فیسبوک دا راته نه وایي چې فیسبوک پرېږدوئ ښه مخکې موږ دا شی مه استعمالوئ اوس وایو استعمالوئ و استعمال کم کا او استعمال پازیټیو کا هسې نه ده د موبایل په وجه د نه ایمان ختم شي حیا دې ختمه نشي غیرت دې ختم نشي کله چې یو انسان شپه ورځ بربند تصویران ګوري غلط پروګرامونه ګوري پردې زنانه ګوري د په خپل خور لورم پروا بیاني دنه غیرت ختم شي دنه حیا ختم شي او دا یاد ساته محترمو د ایمان سلب کېدو خطر هم نګوري نو دا استعمال د دې میډیا لکم او لک پازیټیو نو دا صورتونه ماسخوتن د ود کېدو نه مخکم درې کرته لستلا قل اعوذ برب الفلق وایا اے نبی علیہ السلام ز پناه غواړم پر رب د سبا من شر ما خلق د شر د آغه نه چې پیدا کړی دی الله دا ما خلق چې ذکر کو کنه د ما خلق تفسیر ختمی گینا ما خلق آغه سو چې خلق چې پیدا کړی دی الله چې پای کې کم قسم شر دی دا غي د شر نه پناه غواړم من شر ما خلق ډیر سيزونه دي خیرم پکشتا خو شرم پکشتا تنگ خونه کنه محترم او کتنګ یې د چا بسو کې قرآن د ته تفسیر ختمیږي نو زست لیکيګم نه الحمدلله او تاسو نن موسم اخیری رز دا من شر ما خلق دا بجلی دا رانا را ترا کوي نو ته زمونږ خويندو میندو ترسيږي دا خیر دې که شر که چرته دلته کې تارخ کارو ګوت دې وسره و جنگي دې خیر دې که شر او اغل ته باندې وسو بازي واړولې من شر ما خلق دام پکې داخل شو رب د بجلی د شر نه مې وساتي ما خلق کې بجلی کې کم شر دی اے محترمو د اختر مخوا صپایان دې کور دې را جارو کو نو د کور صپای خیر دی او که شر خو چې ته په ګوټ کې دی خو د مچو غبینو جاروسو کې وسره ولګي دی او ټولو په مخ کول کې ا بالکل د شناخت نه وېستي نو خیر او که شر نو من شر ما خلق د شر د اغه سنا چې الله پیدا کړی اے محترمو دا واده او دا بیبي خیر د که شر دریو کسان وی خیر نور پیغلی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا دنیا ټول متاع دی هو خیر متاعها المرأة الصالحه دا بیبي ستا لباس دی دا بیبي ستا لباس دی نو لباس خیر دی که شر خو چې اوس کومه بیبي وا تربیت نو شوي تستړې ستومانه روجي پخلی د ډیوټۍ نه رالی او ښځه دله په دې غوږ کې کوره رور دې راله دا وي او مور دې راله دا وي پلار دې راله دا وي او خور دې راله دا وي ماله به جدا کور وګورې کني لړم د نه مور کره اوس پکې خیر دی که شر نو من شر ما خلق دا سه ورپسې زا بچو کم خیر دی دا ستا نه رستو ستا نوم ژوندي کوونکي خلق دی ستا اولاد دا تا لپاره لویه سرمایه ده که ستا دا بچي حافظان قاریان عالمان دیندار تبلیغیان شو په نیکو اعمالو کې بستا عیسیه خو اے محترمو که دا بچی دی بے سره بدعمله بدکرداره
چې په مور پلار شرمۍ خاندان شرمۍ نو خیر دی که شر په هغه بچی بسه کې پلار ستړی ستومانه د پټینه راغی دې زوی ته بچی لګي اوبه راواله ورته وی بابا زه اوسګار نه یم زه دا گیم کوم نو خو بل بچی ډډه والی وه هغه ته بابا په خپله راواله دا بدتمیزه خبره نه مني هغه بل ورته په خپله راوالی اوبه نو په داسې اولاد دا خیر شو که شر نو من شر ما خلق کې د اولاد د شر نه مړه دا چې بیانې دا ختمیږي نه ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه کله چې راخور شي د تیارې کې شر ګوره من شر ما خلق عام ذکر کو اوس تینا یو درې شرونه دای تخصیص کوي د تیارې د شر نه دا تیارې چې شي کنه دا ظاهری او حسی تیاره پدې کې غلا ډاکوان دا روزي مار لړمم پکې د شپې روزي پته نه لګي رڼا خو نه کنه نو رب دغه شر نه پناه غواړم او یو تیاره چې دا محترم هغه مانوي تیاره د په نظر نه راځي لکه دین ته نه کېناستل دین نزد کول قرآن نزد کول جهالت دام تیاره ده په دې کې هم بلا شرونه دي چې علم د سرنی شرک بکې چې علم د سرنی بدعت بکې چې علم د سرنی نو بيدینی بکې ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پوک کوونکو نه په غوټو کې کم جادوګر تارونو لا غوټه ور کوي منتر ور باندې شوب کوي یا بر جادوګرو د منتریانو د شر نه پناه غواړم ومن شر النفاثات في العقد پدی وجہ د تارونو لا غوټه ور کول دا زمونږ د بچیو دا کشران دا نه پیژني مولانا صاحب تا او د دی والد محترم ته دعاګانې کوي بار لړ شي علاقو ته دا د خلکو کاروبار دی یو ګون بر دکان نه 50 روپے وروړي پاغي 3000 روپے پیدا کوي دولشته ته کټ کوي غوټه ول ور کوي اړنګ دوړنګ سپاره ټنګ کوف اکو بکو سندر بکو شپ الیکا اوس دا بند ورکه 100 روپے په 100 روپے بند خرڅيږي تاسو بندونه الو ولا نه پیژنې کنه تاسو دا غندونه نه پیژنې الله اکبر دا علماء کرام راغلي د دې په موږ د غر نه قسم په الله سوای احسانات دی ګوري ماشوم به الله نه جوړه الله چیړه الله منډه کې میاکو بابا نه ورته بند راوړې زمون خو کې میاکو بابا او سپیشلیست ا دې کاټلنګ نو د لری زری نو ته خلک راځي دله به چلډرن سپیشلیست صرف واړه به وته راوسته د وړو سره مخه او پوخلې دې لپاره به یو بند ورکاو په هغه وخت کې نو 50 روپے ګونټ او روپے په 3000 مولانا انوار الاسلام سے بودا ناروا دا جادوګرو هغه کار دی نو د هغه منجورانو ملنګانو مولانا صاحب خوښ شي کنه مونږ ته بعضی خلک وي تاسو سره دی بعضی خلک ولې نه لګي مې به مونږ ولې وي هغه وي دی مونږ ته پریزه کې خپې وي نه مونږ وایو رازق الله دی په غلطو کارونو سره د خلکو وکیدي چې خرابې او غستا انکم دی ومن شر النفاثات في العقد یو صحیح دم درود دی نو خو جایز دی صحیح دم درود قرآن او سنت اذکار او دعاګانې دي پزان شوب کې بل باندې شوب کې دا خو صحیح شو او محترم مسلمانانو غلط ترتیبات ایا غلط تعویذونه کول دا د خلکو غټ کاروبار دی جادوګر ته تعویذګر ته بسړی راشي ورته بوي چې داسي کیسه ده چې زمونږه د خزې خاون روزانه جګړې راځي نو ګوره بل څه وته نه ډایرک وته وکاله جادو دی ډایرک دې سره بس کو د دې د توړ د پاره بز تاسو له تعویز در کوم دا بخخوي هغه قبرستان کې چې کوم مخامخ درې قبرونه دي کنه لومبي قبر به پرې دی دویم نو دریم د دریم قبر خي طرف د خزې سره به دا خخوي خدای دا به په زعفرانو لیکم په مشکو انبرو به لیکم ځکه دې کې 2 نمبر مشک انبرم ملاويږي نو کته په خپل راوړې شي اصلي راوړه او استاد زه خو په نه پويګم سونه خرچه په راځي یره دا بل چا نه خو 20000 الو خو ته د خدو جګړو ډیر زیات زپری تا نه 15000 والو 15000 د نه واغسته او دې اولې ګلو چرته چې دا تعویذ خخ کا بل سړی وتراغي ځکه چې دا دکانداری کولاو دا بل سړی ورتراغي وای صاحبہ کاروبار میں نه چلی کاروبار میں بند دی دا الله نه ولې نه غواړي 2 رکعات نه پلولې نه کې الله له ولې نه جاړي
هغه پزان سه بازه مازه واړی لاس وته وګوري پتا خو خطرناک جادو دی د بندش جادو دی در باندې بندش پل نمونه یې ښا سړی به انډر پریشر کې کیم کنه الله اکبر جدا بسکو دا خو تازه شوی دی خو د خپل موکلینو سره رابطه کوم کنانو بدن مسادر راوچي الکه پدې بلګه خرچه راځي پرایستو سونا 20000 ہوتا نه 15 والو او استای دا 15 والو خو کاروبار مې روان شي تب دا سکارو کې هغه مخامخ مقبره کې 3 قبرونه نه دي تب دې 3 قبرونو سره وګوري دا ته ډایرکټ نه وي چې التهغه لومبي قبر ته بدل شي تب دا 3 سلور قبرونه وګوري دغل تک چې دستا باندې دا جادو چا کړی او دا وروته دی التکلل شي یو قبر وګوري دلته خو نشته بل وګوري دلته خو نشته دریم الکه دا زه نوې تازه چا دلته کې څه خخ کړي جوړه ښا دی چالت کلل شي کنه رمبي وردا کی او 2 3 رمبي وایو دی کی تعویذ روزي الکه انوار الاسلام صاحب خو د خطه داسي کی دا وګوره دا دمګری خوريشا الوي سړی تا دا جادوګر ګوره چې څنګه ویلو اق شانته څنګه پیمان یقین برابر شو کنه نو ما پسې کنزلې مولانا سے پسې کنزلې نو بیا الزامونه نو بیا خو چل نه ورې کله وای حیات الانبیاء نه منی او دعا نه منی او د قبر عذاب نه منی دا ارس منی خو استاد غوته نه منی په یو تنه تعویز خخ کو او په بلی اکو 30000 روپے یار 30000 روپے الله اکبر ومن شر النفاسات فی العقد ادوی مطلب زمونږ استادان بیانوي دا عقد معنی دا مجالس دی پوکی وای په مجالس کې رب دا مجلس کې چې پوکی وای د دې د شر نه مې وساتي بعض خلک یو مجلس کې اوس مولانا صاحب ځان ستړي کړ او جپ خلی تاسو راتلې دا دون مینه محبت سره ټول کله راجمع شوه ازما غون تبل یو ناراسه مولا دی او زه دا غن غونه او د مولوی صاحب د عزت او دا پروتوکول وینم لړکره د خپل داسي وکي دا قران څه دون اخم خو نه دي سړیا د خلاف خبري شروع کما پوکی وا ما تا وغسته ما نو ربر دغه پوکو وخونکو د پراپګانډو نه دا غي د شر نه پناه غواړم ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کوونکینا کله چې حسد کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مخ کی صورت کې دا الله یو نوم ذکر کا دل تبد الله 3 نمونه ذکر کوي التا د سلور شرونه پنا دل ته یو شر نه پنا خلاصه یاد ای کنه قل اعوذ برب الناس وایا اے نبی علیہ السلام دا خو مونږ او تاسو ته قدر نه د خبرو بعضی ناشنا خلک چې راشي او دا انداز ویني چې سورته اخلاص کې دا الله 15 صفاتونه پلک کې دا الله یو صفت ناس کې دا الله 3 صفاتونه خلک وی دا څنګه چل دی یار دا زموږ د استادانو غفاری او مهنت دغه قل اعوذ برب الناس وایا اے نبی علیہ السلام پناه غواړم پر رب د خلکو بادشاہ د خلکو واقدار د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چې انکی پټی دن کی نام الذي يوسوس اغه چې وسوسې چې په صدور الناس پسینو د خلکو کې من الجنه والناس کده پیرانو انسانانو نه یا قران کریم ختم شو زموږ استادان بیا شروع کوي که چرته داسې شیطانانی انسی او جنی کنا چې هغه دې پرې ته درس ختم کا خو زه بیا به تاسو پریدو نه راځي چې مونږ واده وکړو چې دلته راته سو پیری قران بیانېږي خپا بندې سره به ورته کینو او زه توبم چا واده را جزاکم الله خیره بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله نو ختم ممکو او سکو اختتام شو او افتتام شو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو مونږ بیا د دې درس ربا په امداد د نوم د الله چې عامه مهربانه والده او خاصه مهربانه والده د الو مسلمانانو نارینو زنانو ته د عظیم الشان ختم تفسیر او افتتاح او شیخ صاحب ته ډیر مبارک شه او الله دې تاسو دا مینه محبت په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی که څه خبر رانا کمی بیشی شوی زداغه معذرت کوما ان شاء الله که موقعي نو په نور موکو کې بیا نور تفصیلی خبرې کو واخر دعوانا الحمدلله